السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او سوکاله یې. راځئ نن بیا لکه د نور عمر چکر وهو په طرف د ډاک سر کوم چې د ضلع بونیر تر ټولو لوړ سیاحتي مقام دی. دا د شانګلې ضلع سوات او بونیر ضلع سنگم دی، یعنی درې ضلع دغلته کنیکټ شوي دي. د دې علاقې تر ټولو ښایسته ځای ډاک سر دی. د دې ځای نوم ډاک یعنی پښتو ژبه کې هموار میدان ته ویلی کیږي او سر اوچت ځای ته وایي. نو هم په دې مناسبت سره د دې ځای نوم ډاک سر ایښودی شوی دی، چونکې دغلته د غره په سر کې یو بهترین ګراوند واقع دی، یعنی یو هموار میدان دی کوم کې چې کابل ولاړلی او هموار میدان دی. هم په دې وجه دې ځای له نوم ایښودی شوی دی ډاک سر. دا یو بهترین پکنیک سپاټ دی، سیاحتي مقام دی چې د دې غریزي سلسلې تر دوسرو او کلیل کنډو ایلم ته رسیدلی دي. د سر قلانه پدلار د ګانشال چغرزو دې ځای ته حکومت خیبر پختونخوا د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته یو سیاحتي سړک منظور کړی دی، کوم چې د محکمه سیاحت په تعاون سره په هغې کار روان دی. 2 کیلومتره سړک 24 فوټ پلن سړک کوم چې به دې ځای ته رارسي او بیا به د ضلع سوات او بونیر سره د کلیل کنډو په مقام کنیکټ کیږي. چونکې کلیل ته د غاښي کنډو نه یو سړک وتلی دی، غاښي کنډو شانګلې نه همدغه روډ سره به دا کنیکټ کیږي چې د کوم څه د وجې به د ضلع بونیر او مخوزو علاقې کوم چې د شانګلې یو علاقه ده د دې رابطې د سوات سره ډیر اسانی شي، یعنی په ډیر لږ وخت کې به دغه فاصلې طی کیږي. په ګینټه کې به دا دو ضلعو ترمنځ رابطه ممکن شي. دا د مستقبل روډ میپ دی، خو به تیره چونکې دا روډ د سیاحت په حوالې سره دې ځای ته راوځي د سیلګرۍ په مد کې. نو دغلته به د دې سره د خلکو روزګار ترقیو کې وده به عمومي او خلکو ته به مواقع میلاو شي چې خپل معیشت ښه کړي. نو د دې روډ ډېرې غټې فایدې دي، چونکې د دې ځای ښکلا چې ده نو دا د صفت محتاجه نه ده. تاسو لیدی شئ چاپیر کم ماحول چې دی، کم سینریانې چې دي، کم ونې بوټي چې دي، دا تاسو په اسانۍ سره لیدلی شئ. چونکې ایډوینچر، هایکنګ، ټوریزم، نیچر، ویدر، دا قسمه فیډز چې دي نو دا زما د خوښې ټاپکس دي، دې باندې زه ویلاګینګ کومه. نو دا تاسو لیدی شئ چاپیره چې کم ماحول دی، کم لوړی چلیږي او دا ویدر دی، دا هم تاسو لیدی شئ. چونکې دا د ګرمۍ موسم دی، خو دلته ګرمۍ کې هم موسم یخ وي. د ژمي په موسم دلته ډیره زیاته واوره 5 فوټ خواوشا کم و زیات واوره دغلته پریوزي، کوم چې بیا د مارچ اپریل بلکې مئی ته پکې هم رارسي دا واوره. نو چاپیره کوم خاص ځایونه چې دي دا ټول ما په دې ویډیو کې را قید کړي دي، یعنی ستاسو د مخې دي. کم خاص مقامات چې دي که موږ فکر وکړو نو خیبر پختونخوا ټوله ښکلې ده او زموږ ملک
نو که سیاحت ته موږ د انډسټري په شکل کې ترقی ورکو نو د دې نه بعد د دې ملک ته یو ډېر غټ انکم او آمدن په لاس راشي. ځکه چې که موږ وګورو چې ملیشیا او ترکی زموږ نه واړه ملکونه دي او هغلته د سیاحت کم دغه چې دی نو هغه زموږ نه سیوا دی، حالانکې هغلته صرف د ساحل سمندر یعنی د دریاب د غاړې سیاحت دی. او پاکستان کې زموږ بې شمېره دنګ دنګ غریز مقامات او ښکلي میدانونه، سیندونه، ورشوګانې، میدانونه واقع دي. که په مذهبي ټوریزم موږ وګورو نو پاکستان کې د سیکانو مقدس مقام کرتارپور یعنی کم حسن ابدال کې او لاهور کې د دوی ځایونه دي. د هغوی کم پیشوا چې مذهبي ګورو نانک صاحب و نو هغه لاهور کې ښخ دی، د هغوی ټام دی هلته. یعنی دا که د سیاحت په لحاظ موږ دې خبرې ته وګورو نو دا پاکستان له ډېره غټه ترقي ورکولی شي معاشي، چې کم انډیا کې کم دنیا کې سیک کمیونټي دی هغه به دغلته راځي او دلته به انویسټمنټ کېږي، دلته به کاروبارونه کېږي، دلته به روزګار ترقي مومي، هوټلې به چلیږي. د دې نه علاوه د دنیا تر ټولو لوړ یعنی دویم نمبر غټه څوکه کم چې کېټو یادېږي هغه هم زموږ په دې خوږ وطن پاکستان کې ده. هغلته کم دغه غر ته ختونکي کلاړیان کم چې وي د مختلفو ملکونو راځي. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا مختلفې علاقې، مختلفې ضلعې، همدغسې ګلګت بلتستان ته که موږ وګورو نو دا هم یو قدرتي یو ټوټه الله تعالی ورکړې ده زموږ پاکستان له، کوم چې یو سویټزرلینډ ورته موږ ویلی شو. دغلته د ټولې دنیا نه سیاح راځي، سیلګري راځي. خو که دغلته د ترقۍ اډانه نوره هم مضبوطه شي او سړکونه او دارنګې نور انفراسټرکچر صحیح کړی شي نو دلته به بیروني کم سیاح چې دی هغه هم راځي، چونکې روډونه زیات خراب دي، دغلته د انفراسټرکچر سیسټم ټیک نه دی، مناسب هوټلې نشته. نو لکه څرنګې چې ناران کاغان سایډ ته حکومت توجه ورکړې ده، ایبټ هغلته موټلز او غټ غټ هوټلې او دا جوړ کړي دي. هم که دغه شانته ترقي دې علاقو ته ورکړې شي یعنی ګلګت بلتستان او د خیبر پختونخوا شمالي علاقه جاتو ته نو دا علاقې هم ترقی کولی شي، دلته هم سیلګري راتلی شي. نو مطلب دا چې زموږ ملک ډېر ښایسته دی، دلته هر رنګې ټوریزم شته دی، دنګ غرونه پکې شته دی، آبشارونه شته دی، ګلیشیر شته دی، میدانونه شته، ساحل سمندر هم شته، صحراګان شته. دغه شانته په مذهبي نقطه نگاه سره مقدس مقامات دي، چونکې دلته انګریزانو حکومتونه کړي، د هغو د لاس آبادي شته. دارنګې د مغل دورې حکومت او په تیره ضلع سوات کې کم بدمت تهذیب چې تیروتلی د هغوی باقیات شته، د هغوی د لاسو جوړ آبادي او د هغو د لاسو نښې شته چې مختلف مجسمې او بوتان هم موندلی کېږي. سوات ضلع چونکې د ښکلا په لحاظ یو ځانګړی مقام لري او دغه ته موږ د پاکستان سویټزرلینډ ویلی شو، چې دا
د دې پاکستان په مخ یو ښایسته خطه ده، یو ښکلې ضلع ده، کوم چې د قدرتي ښایستونو سیاحتي مقاماتو لکه معلم جبا، مرغزار، کالام، مادیان، بحرین، اترول، اوشو، گبرال، مټلتان، دارنګې کم شموزو علاقې کم چې د سوپرا پر سوات دی، په دې کې نور ډېر غریزي علاقې دي، د دیر بارډر سایډ ټکم علاقې چې دي، کم چې شنګله ټاپ سالټ علاقې دي، کوم چې مختلفو طرفونو ته ځایونه دي په سوات کې، دا بالا شی موجود دي. او دا علاقې د سیلګرۍ په مد کې بې انتها فایده ورکولی شي د ملک له، د وطن له، که چېرې دا په سنجیدګۍ سره حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دلته انفراسټرکچر بنیادي طور د سیلګرۍ د ودې ورکولو دپاره د روډونو تعمیر دی، چې بهترین روډونه جوړ شي او په دې غریزو علاقو کې هوټلز جوړ شي. خو په کار ده چې د کوم ځایونو ته روډونه وځي، کوم ځایونو کې انفراسټرکچر ترقي یافته کارونه کیږي، چې هلته د هغه ځای ګرینري متاثر نشي، افیکټ نشي، یعنی هلته کم ونې چې دي، کم بوټي چې دي، کم قدرتي ښکلا چې وي چې هغه متاثر نشي، ځکه چې د دې ځایونو د ښکلا چې ده نام په دغه بوټو سره او په دغه ونو سره زیاته ده، که دا ترېنه ختم کړی شي نو بیا هغه ښکلا د دې علاقې نشي پاتې کېدی. نو زمونږ کلیوالو خلکو ته چاپېره د پښتونخوا مختلفو علاقو خلکو ته دا ریکویسټ دی چې دا خپل قدرتي وسایل، دا ځنګلونه، دا ورشوګانې، دا ښایستونه مه تباه کوئ. دا ونې بوټي چې دي په دې باندې زمونږ دا وطن ښایسته دی، چونکې په عالمي ګرمي راغلې د دنیا کې د تودوخې کچ چې دی نو سیوا شوی دی، کم ته چې ګلوبل وارمینګ وایي یعنې عالمي ګرمي، هغه سیوا شوې ده. که موږ تحقیق وکړو، سوچ وکړو، نو د هغې مین وجه د ځنګلاتو کټایي ده، یعنی د بڑھتی ہوئی آبادی، یعنی د مخ په ترقۍ روانې آبادی د ضروریاتو پوره کولو دپاره د ایندن دپاره خلکو د ښکلي ځنګلات کټ کړي دي. نو د هغې د وجې موسمونه ګرم شوي دي، اعتدال ختم شوی دی، کوم چې د مونسون یعنی د بارانونو او د جړو سیزن وي په هغې کې خشکسالي یعنی وچ موسم وي، او کم چې د وچ موسم ورځې وي نو په هغې کې زیات بارانونه، تباهکن سیلابونه، ریلۍ، دا وي. د دې مین وجه هم د کلایمیټ چینج ده، یعنی په ماحول کې د تبدیلی وجه ده. کم په خیبر پښتونخوا په شمالي علاقو او په شمالي اضلاعو شمالي علاقه جات کې چې کم ګلیشیرز وو، د زمانو کم پراته ګلیشیر د واورې چړۍ وې، هغه په ختمېدو دي، هغه ورو ملټ، د هغې ملټینګ کم د هغې د پیګلاو د هغې کم شرحه چې د هغه ډېره تیزه شوې ده، ځکه چې عالمي ګرمي راغلې ده، د تودوخې کچ سیوا شوی دی. که موږ سوچ وکړو نو د دې وجه هم انسان دی، چې دغه انسان دی لګیا دی مختلف شکلونو کې خپل ماحول، خپل چاپېرچل، خپل ایکوسیسټم او خپل ځنګلات تباه او برباد کوي. اورونه لګي په ځنګلاتو، د هغې نه قیمتي بوټي سوځي، د زمانو کم میډیسنل پلانټس هم دغلته ډېر شی دي، هغه ختم شي. ځنګلات کم وایلډ لایف چې دی یعنی جنګلي حیات چې کم ته وایي، په دې کې انډینجر سپیشیز دي، یعنی داسې مرغۍ او داسې ځناور دي چې د هغوی ژوند په خطره کې دی، یعنی د هغو نسل د دنیا نه ډېر زر پناه کېدونکی دی، چې په هغې کې چیتا یعنی دا منظري شامل دي، دارنګې ځنګلي چرګانو، بیګرو،
او نور دارنګې ډېر شی پړانګ واورین پړانګ چې کوم ته وایي د سوات په علاقو کې او دغلته بونیر زموږ دې ځنګل کې هم لیدلی کېږي اکثر. د هغوی نسل ډېر زر د دنیا نه په ختمېدو دی ځکه چې د هغې د ښکار کولو شرحه ډېره تیزه ده او د هغوی کمیونټي ډېرې کمې شوي دي. ځنګلاتو ورونه لګېدل دي چې په کمې کې د هغو جالې سوځېدلې شوي دي او د دغه ځناورو ژوند په خطره کې دی. نو پکار ده چې موږ د دې خپلو وسایلو د دې خپلو ځنګلاتو د وایلډ لایف او د پښتني سیمې چې کم معدنیات دي د دې موږ حفاظت وکړو او راتلونکو نسلونو دپاره موږ یو ښکلی ماحول پرېږدو چې کم کې هغه په اسانه سره خپل ژوند تیر کړي. نو په دې خبرو باندې غور پکار دی. په حکومتي سطحه باندې په کلیوال سطحه هم کمیټۍ پکار دي چې هغوی د ځنګلاتو د حفاظت دپاره د محکمه جنګلات سره او د انډینجر سپیشیز یعنی وایلډ لایف د بقا لپاره د هغوی د حفاظت دپاره د محکمه وایلډ لایف سره او د حکومتي چارواکو سره مرسته وکړي او د خپل علاقې د خپل چاپېرچال په حفاظت وساتي. دغلته ګندګي نه غورځوي یعنی الودګي نه سیوا کوي. پلاستیک کینز چې کوم وي د پلاستیک تیلی چې هغه خلک پکنیک دپاره لاړ شي او هغه هغلته په هغه ګرینري کې وغورځوي چې هغه افیکټ کړي متاثر کړي. نو سیلګرو ته هم زموږ دا خواست دی چې لکه د ترقي یافته ملکونو د خلکو غوندې ډسبینونه استعمالوئ. کم کینز چې کم تیلی چې تاسو ځان سره ویسئ نو هغه یو سایډ ته غورځوئ او خپل ماحول او چاپېرچال د آلودګۍ نه بچ